الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستانو. امید لرم تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزو کې وي. دوستانو ملم جبې کې په چکر راغلي جینې او الګ چا قتل کړو ولې قتل کړو واجه سوا دوی څه ګناه کړی و که تاسو د خبر باندې ځان خبرول غواړئ موږ ویډیو ځان سره تر اخره پرې وګورو چې کوم ملګری موږ په چینل باندې نوی دي هغه د موږ چینل ما خزان سره سبسکرایب ټالې نشان دی وي چې موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو هغه ته په اسانه سره ملای شي. دوستانو د واقعیا د ملم جبې سوات ملم جبې د چې یو حلق اور جینې په چکر باندې راغلی او هغه غرمې روټي خوړل چې نامعلومه افراد راغلو او هوټل کې په فایرینګ وکړل او هغه غزاینه وتښتیدل. دوستانو دا الګ جنې سوکو دا نامحرم یو بلتا دوی ورور او خورو کدغه خزا او خوندو دو په دشمنی کې قتل شو کدغه په غیرت پنوم قتل شو یا اس پاتنه لګي د جنې او الګ دوی تعلق د مردان نه خي او دغه ملم جبې کې سکولو او دغه دمر رزي څنګه د جنې ایوی رزي د پر څنګه ملم جبې ته ورسیده. دوستانو دا ټوله خبره پس پولیس لګي دوی باندې تفتیش کوي خو لا هیڅ خبره مخه نه درغله چې دوی اصل کې خپل کیسه تعلق سو دغه په دشمنی کې لاړو که غیرت پنوم باندې لاړو ویل چې موږ د معاشره چې دوی درگذر نه کوي او موږ د نوې نسل چې دا دوی نه کلاریږي او دغه به داسې کارونه کوي چې هغه نتیجه چې دا هغه مرګ وي. دغه ته پکار ده چې موږ ته پکار ده چې موږ حیا او عزت کې نه بل چا سرتورې ته وګورو نه چې موږ بل چا سرتورې ته ونه ګورو نو څوک موږ سرتورې ته ونه ګوري. دوستانو دا یونیورسل قانون ده که موږ په خيو نو داسې کېدل نشي. قرآن شریف آیت ده چې लोगों की औरतों को पाक रहने दो तुम्हारी औरतें पाक रहेंगी. دوستانو دې آیت باندې کوم غوړو کو نو دې نه موږ ته دا سبق ملويږي چې موږ ته نه د پکار ته موږ چې چا سرتورې ته وګورو موږ بیا چې دغه څه کارونه وکړو هغه بیا نتیجې بیا دغه سره وځي. دوستانو تاسو د باره کې سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور ورکړئ. سلام.